بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نو پرون سبق کې مونږه دا خبره شروع کړې و چې د ایمان په باره کې 15 مذهبونه دي. نمبر 1 مذهب چې نه هغه د بعض علماء اهل سنت والجماعت چې دا مذهب غوړه کړی دی علامه شمس الائمه امام سرخسی رحمت الله علیه او د دې سره فخر الاسلام بزدوی رحمت الله علیه دوی چې دا ایمان دا د تصدیق بالقلب او د اقرار باللسان نوم دی. او فرق پکې دا دی چې دا تصدیق باللسان په څه حالت کې په څه وخت کې هم دا سقوط نه قبلې او اقرار باللسان دا سقوط قبلې. مطلب که په یو کس باندې اکراه وشوله زور زبردستی وشوله نو دی با که په خوله باندې دی انکار وکړي د دینه نو صحیح ده خو په زړه باندې دی دا تصدیق وکړي. دا نمبر 1 مسله کو. بیا په دې باندې اعتراض داو چې ته تصدیق د سره سقوط نه قبلې نو انسان کله ودی یا دی غافلې نو دا تصدیق خوري موجوده نو وی چې شریعت هغه کسو مؤمن ویل لري د سو پورې دی کله دی یو پیرا کلمه وی یو پیرا تصدیق باللسان تصدیق بالجنان او اقرار باللسان وکي او بیا دنه علامه د تکذیب نه موندل شي علامه د تکذیب نه موندل شي نو دی مؤمن دی دی مسلمان دی. دویم نمبر مسلک هغه د جمهور محققینو او د جمهور محققینو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک هم دار دی وی چې دا ایمان صرف د تصدیق بالجنان نوم دی یعنی صرف پزله سره تصدیق کې نو دقه د ایمان د پاره جندا پوره دی. اقرار باللسان دا په دنیا کې د احکامات جاری کولو د پاره دا شرط دی یعنی چې په دمانه په دنیا کې احکامات حل جاری کیږي چې کله د کلمه وی دی اقرار کړي وسیم انسان دی دغه تصدیق بالقلب کړه دی تصدیق بالقلب کړه دی خو اقرار باللسان نه کړه نو د دنیا کې په دغه باندې مؤمن احکامات نه جاری کیږي. مطلب دا چې د باندې با جزیه وي په دغه د مسلمانانو مبت نشرات لري د مسلمانانو په جمعات کې نشي مونږ کوله د مسلمانانو شاعر دې نه نشي د کوله کمړ شو د مسلمانانو په مخبره کې به نشي خوله ځکه چې اقرار باللسان نه کړي. اگر چې تصدیق بالقلب کړه جو الله پاک پوښو دې پوښه فيما بينه وبين الله تعالی دې مؤمن دی پوښوي دغه شان دی انسان دی او دا ایمان راوړل په اقرار باللسان کړه دی اقرار باللسان کړه خو تصدیق قلبی نه کړه لکه منافق شول نو دې په دنیا کې په ظاهر باندې مؤمن دی یعنی په دنیا کې د مسلمانانو سره کې نسته پاسې دی شي د مسلمانانو سره مونږ او داس کولای شي پوښوي د مسلمانانو په مخبره کې کمر شو خولېږي وا خو داغه باندې کې دا د الله په دل باندې مؤمن نه هم دغه وجه ده چې د زړه د ایمان صرف د تصدیق نوم دی د تصدیق قلبی نوم دی نو الله تعالی په قران مجید کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د ایمان د ځګه د ازله ګرځول دي لکه الله تعالی فرمای اولئک کتب فی قلوبهم الايمان دا صحابه کرام هغه خلق دي چې کافرانو سره محبت نه ساتي اگر که دوی پلاران نکول نه دغه آیات لا تجد قوم یؤمنون بالله واليوم الاخر یوادون من حاد الله نو الله تعالی بیا دو صفات بیان کړی دی چې دغه صفات والا خلق چې کوم د کافرانو سره محبت نه ساتي اگر که دوی پلاران نکول نه اولئک کتب فی قلوب چې مقرر کړی دی الله پاک په دې زړونو کې ایمان نو دلته د ایمان د لپاره محل د ازله ګرځول دي. بل الله تعالی فرمای من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان چې زړه د مطمئن په ایمان سره نه دلته هم د ایمان هغه محل چې د زړه دی ځکه ایمان د تصدیق قلبی نوم دی. یا لکه دغه خلق چې دي ندارال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواله راغلل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دې لپاره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ له درې راي کې راکی څور ته وي درې صدقات د مال موږ لراکی د صدقات د مال موږ لراکی د جوهینا قوم نارال پیغمبر اسلام ته چې دوی موږ د صدقې مال لکی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان مسلمانان ظاهر کړل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه قالت الاعراب آمنا پیغمبر اسلام وی قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا واذا تسوا ایمان او ولکه تسوا چې موږ اسلام راوړل ولما يدخل الايمان في قلوبكم او لانه داخل شي ایمان ستاسو بزرونو کې نو ایمان محل چې د اصل دی ځکه ایمان چې د تصدیق قلبی نوم دی.
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعاګانې غوښتلې چې اللهم ثبت قلبي على دینک، یا الله زما د زړه مضبوط کی په دین باندې. دین مراد ایمان دی. حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ولې گو دا جوهینه قوم چې کنه دا د سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دغه جنگ لګلو، جنگ لا جوهینه قوم سره جنگ لګلو. نو لګي یو کسو او د په باندې حمله کوله او د لا اله الا الله وی ولا اله الا الله وی او د هغه سره سره د مړ کو. نو صاحب ورته چې لکه دا دی ولې مړ کو، دا خو کلمه ته ویل او تا مړ کو. نو دی اسامه رضی الله ورته فرمایل چې لکه دا کافر دی او دا زما یې نه کلمه وي، دا ته پته ولې چې ما مړ گئی کنه جو کلمه ویل آی کا هر څنګه دی کلمه ته ته دا بنو جو ای چې پیغمبر سلام نو بستا شکایت کوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل سره ډیره زیاته مینه او اسامه رضی الله تعالی عنہ سره ډیره زیاته مینه واغ خپل متبنا جوړ کړو چې کله الله پاک حکم بیا نازل کو چې دا ستاسو متبنا ځامن نشي کېره. نبی ول خپل لور زینب بنت جاش ول په نکاح باندې ورکړه ا د دې اسامه به ډیره زیات مینه و سره کول، ډیره زیات خیال به ساتو چې کله به په مجلس کې وو نو غټ صاحب کرام مو خو هغه نه امیران کول دی به امیر کو په مجلس کې او دغه لپاره به امیر کو دی. خو د دې سره سره چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وکړه شو نو پیغمبر سلام دی راوغختو ا دې چولې دې ساړه مړ کو نو دوی چې خدامه دې نه کړی مو ویلو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته هل شققت قلبا دا زړه دې ولا سیرول نو زړه به ولا سری کړه پته برته لګیدل و چې رسول نه کلمه ویل لکه دی. د دې حدیث نوم دا معلومه شو چې د ایمان محل دې انداز لري ځکه دا ایمان د تصدیق قلبی نوم دی. الګه پوه شو به معنی وګوره د دوی مذهب ته بیا بل وایي. وذهب جمهور المحققين او تريد جمهور محققين وجاب قيل ومنهم الامام الاعظم امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دومل کړه الى انه دي خبر ده هو تصديق بالقلب چې دا تصدیق ایمان د تصدیق قلبی نوم دی. نو دا د ایمان په اړه کې دوی مذهب دی. فرونه مذهب هغه سو چې ایمان د سنوم دی د تصدیق هم او د اقرار باللسان هم د دوانو د مجموعین هم دی. وانما الاقرار او اقرار شروط اجراء الاحکام اجراء الاحکام دا شرط کړی شوی د لپاره د جاری کولو د احکام په دنیا کې. لما ان تصدیق القلب امر باطن ذکر تصدیق امر قلبی دی امر باطنی دی لا بد له من علامه ضروری ده د دې لپاره څه علامه. نو فمن صدق بلسانه بقلبه کچا تصدیق وکړو په زړه سره ولم يقر بلسانه او اقرار نه وکړ په جبه سره فهو مؤمن من عند الله نو دا الله طرف نه سره مؤمن دی. وان لم يكن مؤمنا في احکام الدنيا او د دنیا په احکاماتو کې اگر چې مؤمنه نه لري. ومن اقر بلسانه او چې په جبه سره اقرار وکړو ولم يصدق بقلبه او په زړه سره تصدیق نه کړي کله منافق لکه منافق شو. فبالعکس مطلب دا دی چې د دنیا په اعتبار سره خو مؤمن دی په دنیا کې به د ایمان احکامات د مؤمنانو احکامات جاری کیږي د مسلمانانو په مقبره کې بقا کول کېږي مسلمانان به سره جنگ منګ نه کوي خو لکه په اخر کې به سي جهنمی وي. وهذا هو اختيار الشيخ ابي منصور واذا دا امام ابو منصور ماتريدي رحمه الله عليه مغوره مسلک ده. والنصوص معاذده لذلك او نصوص احکامات قران مجید آیاتونه دا تقویت ورګي دي خبرې لره چې دا ایمان دا د تصدیق قلبی نوم دی. لکه فرمای اولئک كتب في قلوبهم الايمان دا کسان دي چې دوی په زړونو کې الله تعالی مقرر کړی ایمان. ها او بل وقال الله تعالى وقلبه مطمئن بالايمان ده لګم قلب. وقال الله تعالى لما يدخل الايمان في قلوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت قلبي على دينك يا الله مضبوط کې زما مطلب دی معنی اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال عليه الصلاه والسلام لاسامه رضی الله حين قتل کله چې د قتل کړه مناغس قال چې اغویل لا اله الا الله سورته وی هل لا شققت قلبه چې زړه دې ولسیره ولینو چې زړه دې ولسیره کړه نو پته ورته لګیدلی و. نو د دې دوه آیاتونو د درې آیاتونو او د دوه حدیثونو نه دا معلومه شوله چې دا ایمان د تصدیق قلبی نوم دی ځکه د ایمان محل زړه دی. زړه لکه پوه شو به باندې دا نور واقعا او تفصیل کومه تاسو وی کنه. وستلوره دریم مسلک چې دی نو دا د کرامیو دی. کرامیو په نسبانه کرامیه وای چې دا ایمان صرف د اقرار باللسان نوم دی. ایمان سره د څه نوم دی؟ صرف د اقرار باللسان نوم دی. ایمان صرف او صرف د ایمان صرف د اقرار باللسان نوم دی. کرامیه دوه اعتراضونه کوي چې دا په اصل کې په مخکینی مسلکونو باندې موږ خپل مسلک په کوم واضح کوي. د کرامیه ولولنه اعتراض ده
چې د ایمان لغوي معنی د تصدیق ایمان لغوي معنی سره لیکن اهل لغت د دې تصدیق نه تصدیق باللسان مراد اخلي یعنی اقرار باللسان ته مراد اخلي ځکه د تصدیق بقلبي د تصدیق د دې خو پته نه لګي کنه الګه د تصدیق ته نو د تصدیق پته خو نه لګي خدا دغه چې لغت چې اهل لغت تصدیق لسانی ته تصدیق وي یعنی تصدیق لسانی چې بل نوم اقرار باللسان دی چې بل نوم سره اقرار باللسان دی او اقرار باللسان او نو ایمان لغوي او ایمان شرعي دا یو څه د صرف کې د اطلاق او تقید فرق دی مخکې موږ ویلو چې ایمان لغوي چې نه دا ویل کېږي چې ټول صرف منل یو خبره د چا منل په باندې یقین کول قبل اول او ایمان شرعي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا شارع چې سراوړي دي هغه حق منل سچ منل او قبل اول تصدیق کول وایي به معنی نو پای کې په ایمان لغوي په ایمان شرعي کې صرف د اطلاق او تقید فرق دی نو ایمان لغوي د تصدیق قلبي نوم دی چې د دین اقرار د تصدیق لساني نوم دی نو ایمان شرعي هم د تصدیق لساني یعنی د اقرار باللسان نوم دی الګه پوه شو به معنی الګه به باندې پوه شو ها دیم اعتراض دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به وسړي کلمه ویلا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو بداغه نه تاسو نه کوو چې هغه دا کلمه د ځلونه وي کنه په خله باندې وي خو چې بس کلمه ویل جواب صحیح ثابت نو مؤمن به ثابت نو کدا ایمان د تصدیق قلبی نو مې ایمان لپاره تصدیق قلبی ضروری وي نو پیغمبر د خدای به تاسو کړو کنه هغه پوه شو به معنی ها دریم دا دی چې د پیغمبر اسلام په زمانه کې وا یو کس به اقرار باللسان صرف وکړو نو بده باندې به د مسلمانېدو د مؤمن کېدو حکم لګېدو دی به د مسلمانانو په مقبره کې خښېدو دی به مسلمانانو سره به مونځ او دس به کوو داود به زکات ورکو دغه ټول هر څه به سره کول پوه شو به معنی نو کدا دغه نوم وي د دې دا نوم نو بیا با نه کو الګه پوه شو به معنی په دې باندې پوه شوي وګورئ تاسو فإن قلت پس کچرته وې نو دا اعلان دی ورته لیکلی دی اعتراض من قبل الكراميه دا اعتراض د کرامیه او د طرفنا چې هغه سوې ان الايمان يقولون بان الايمان هو الاقرار فقط چې دا ایمان صرف د سنوم دی د اقرار نوم دی نو هذه شبهه اولى للكراميه دا الاولي شبهه ده چې الايمان هو التصديق ایمان دې انداسې لري تصدیق ده لكن اهل اللغه لیکن اهل اللغت لا يعرفون منه الا التصديق باللسان نه پیژندل کېږي داونه مگر تصدیق باللسان و ایمان دې داغه د تصدیق نوم دی کنه او تصدیق نه مراد لګي تصدیق لسانی دی یعنی پسله باندې چې کوم څه دی په خونه لګي او د تصدیق نه مراد تصدیق لسانی نه په جبه سره د تصدیق وکي او د تصدیق باللسان ته اقرار باللسان ولګي تصدیق لسان ته څه ولګي اقرار باللسان نو د ایمان صرف د اقرار نوم دی د تصدیق نوم نه الګه پوه شو به معنی الګه په دې خبره باندې پوه شوي خانو دا یو خبره شوله والنبي صلی الله علیه وسلم دا دویمه ده چې دویم اعتراض دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او اصحاب او صحابه کرام دغه كانوا يقنعون من المؤمن دوه اکتفا کول د مؤمن نه بکلمه الشهاده سب کلمې د شهادت سره ويحكمونه بايمانه من غیر استفسار عما قلبه او دویم دا چې دغه په ایمان باندې به حکم لګاو بغیر د استفسار نه بغیر د تاسو کول نه د پس لکه سری مطلب دا چې ابي مؤمن یم جو بس د باندې د مؤمن احکامات جاری شول دا تاسو په کې نه چې لکه صبر لکه ایمان شته لري کلیشته نه لکه پوه شو به باندې دوی اعتراضونه باندې پوه شوي نو چې ایمان د اقرار په لسان هم نو دوی جواب دار د لاولني کله تصدیق لاول په یاد باندې وای کله تصدیق د اقرار باللسان نوم نو بیا بعد دا صدقتو یا تصدقت لفظ چره کنه د تصدیق د لفظو نو د دې ادا کوونکې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې مصداق او مؤمنین بو یعنی کدا د دې لپاره وځ شوی دی د تصدیق نوم د دې لپاره وځ شوی دی د تصدیق لفظ د دې لپاره وځ شوی دی چې کومه خبره باندې یو سړی د ځړن هغه رښتیا مني او حق مني پوه شو به معنی یعنی هیڅ یو دغه چې کنه عرف والا یا لغت والا هغه د تصدیق د هغه خبره لپاره وځ کړی دی دا خبره لپاره وځ کړی دی کله چې یو خبره د رسول نه مني کومه خبره چې رسول نه مني نو هغه ته تصدیق نه ویل کېږي هغه ته اقرار ویل کېږي څورته ویل کېږي اقرار ورته ویل کېږي الګه پوه شو به معنی الګه به معنی پوه شوي ها دویمه دا چې
کم کسانو لکه په خوله باندې ایمان راوړی دی په خوله او په زړه باندې ایمان نه راوړی نو الله تعالی هغه ته دا ویلي چې دا مؤمنان نه دي لکه ومن الناس من یقول آمنا بالله نو دو پر ایمان په خوله باندې راوړو خو په زړه باندې ایمان نه راوړل نو الله تعالی ته ایمان منفي کړی دی چې وما هم بمؤمنین دا رنګ الله تعالی چې کوم کسانو په خوله باندې ایمان او په زړه باندې ایمان راوړل نه دي نو الله تعالی دا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا چې تاسو وایي چې تاسو ایمان نه راوړل بلکې څه راوړل اسلام ځکه چې ایمان لازم ته داخل شوی نه نو که ایمان د تصدیق قلبي نوم نه نو دوی ته ایمان ولا پوه شو به باندې قلت لا خفا نشتره في ان المعتبر في التصديق عمل القلب چې په تصدیق کې عمل د قلب معتبر دی د زړه عمل معتبر دی یعنی تصدیق وای دی تا چې پای کې زړه لره دخل وي پس لمن ته منه کتاب کھولاو که بھائی منګله په کتاب کې نه راځي ته په یادو باندې اوري حتى لو فرضنا کجد منغ فرض کو عدم وضع اللفظ تصدیق لمعنى چې د تصدیق د پاره یو لفظ نه نه وذکر شی معنی لپاره او وضع معه یا وذکر شوی او یا وضع شوی لمعنى د داسې معنی لپاره چې غیر تصدیق قلبی له نو لم يحكم احد من اهل اللغه والعرف نو حکم منو لګول هیڅ یو کس د اهل لغت او د عرفنا بیان المتلفظ چې یو کس تلفظ کوونکی په کلمې د صدقت سره مصدق للنبي صلی الله علیه وسلم مؤمن به وې د عرب والا د لغت والا د عرف والا د تصدیق قلبی د پاره د معرفت قلبی د پاره د تصدیق د ټکه وځ کړه کله تصدیق د ټکه د دې قلبی د پاره نه وځ شوی نو کم کس سیدا خبروږي چې صدقتو ما تصدیق وکړو نو دیو بیا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام تصدیق کوونکی بنه حسابېلو پوه شوي نو دا صدقتو د دې لپاره وځ شوی دی او عربیانو او عرف کې د دې لپاره استعمالېږي چې اوسې ست د زړه نه مني پوه شو به معنی ولهدا د دې وجنه یعنی دا تصدیق د زړه نه منلو ته ویلېږي تصدیق د زړه نه منلو ته ویلېږي د دې وجنه صح نفي الايمان صحیح شوی دی نفي د ایمان عن بعض المقرين باللسان دای کسان نه بعض کسان چې اقرار باللسان کو لکه الله تعالی فرمای ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر او د خلقنا بعض کسان چې هغه وای منګ ایمان نه وړ په الله او پر آخرت باندې وما هم بمؤمنين الله چې ایمان نه راوړونکي نو کتر دینه دا قلبي او لساني نه نقل کنه نو بیا په دې باندې اعتراض دار راځي چې اول ول ایمان ثابت کو او رسو د ایمان منفي کړه او په یو جمله کې دا ایمان اثبات او منفي نه راځي نو موږ په کوم ځای کې چې اثبات ده نو آمنا بالله وباليوم الاخر لسانا وما هم بمؤمنين قلبا پوه شو به معنی نو پس سره ایمان نه راوړل ځکه چې الله پاک ایمان منفي کړه دی جو مؤمنین وقال الله تعالى والله تعالى فرمایلی قالت الاعراب آمنا چې اعراب راغلل او وی چې موږ ایمان نه وړل نو الله تعالی ورته فرمایل چې لم تؤمنو تاسو ایمان نه راوړل ولكن قولوا لیکن تاسو وایي چې دا څه شری اسلام راوړل الګه پوه شو به معنی ها بل لاره چې دغه دویم اعتراض داغو تاو کنه دویم اعتراض سو چې لکه کم صحابه کرام په زمانه کې چې بچا په خپل باندې ایمان نه وړو په باندې پر اسلام احکام جاری کېدل کنه او د ځړه دغه نه نه کوي چې لکه دا مؤمن دی او کنه دی نو دې دویم اعتراض نه درې جوابات دي یو جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام صرف په اقرار باللسان باندې د ظاهری حکم لګاو د دې لپاره چې په دنیا کې د جان سلامت شي په دنیا کې د جان سلامت د حقيقي ایمان حکم په هغه نه لګاو د حقيقي ایمان حکم په هغه نه لګاو بل لا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو چې بسنګ کلمې وایي دا د مؤمن فیصله به کوله دا شان دي هغه منافق چې کوم په جبه سره به اقرار کو نو بده باندې به د منافق حکم لګاو د سو کوم به لګاو دا منافق حکم به هم لګاو دا مطلب هغه ته بازي منافق ویل دي کنه چې کم کس لکه په خپل باندې سی ایمان یو په ځل باندې ایمان نه ناغه ته ایمان نه ویل مؤمن نه ویل شي بلکې دا څه ویل شي منافق نو کدا ایمان صرف د اقرار باللسان نو من اقرار باللسان خو داغو کنه نو بیا ته منافق ولي وای پوه شو به معنی مؤمن ورته بیا ویل کنه او دریم دا چې اجماع په دې خبره باندې مناقض ده چې ایمان د تصدیق قلبی نوم دی لکه یو کونګې سړی دی چاړه دی هغه ته وایي چې لکه الله کم زره اته ته په اشاره باندې وایي او څو په خله اقرار باللسان خو هغه نشته سره د دین اته ته مؤمن وینه نو کله ایمان صرف د اقرار باللسان نو چاړه و بیا مؤمن نو
نو درې دویم اعتراض درې جوابونه واما المقر باللسان وحده دا دویم او هر چی اقرار کوونکی په لسان په جبه سره دی یوازې فلا نزاع عنه نزاع خو بری کې نشره فی انه یسمى مؤمنا لغتا چې د لغت په اعتبار سره د مؤمن وي وتجرى عليه الاحکام ظاهرا او په دې باندې احکام د ایمان ظاهریږي جاریږي ظاهرا وانما النزاع او نزاع په دې کې دا چې مؤمنا فيما بينه وبين الله تعالی چې الله او د الله په نسبت مؤمن دی کنه دی دا او د الله په میز کې معامله ده پوه شو به باندې نه بده باندې مؤمن نه راګر چې په دنیا کې به احکامات جاری کیږي او مؤمن نه ذم والنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دنو كانوا يحكمون بايمان دوبا لکه څنګه چې دوبا فیصله کوله حکم به لګاو په ایمان د هغه چا من تکلم بکلمه الشهاده دي چې به تکلم او په کلمه شهادت باندې نو كانوا يحكمون بكفر المنافق نو په فیصله کوله حکم به لګاو په کفر د منافق باندې فدلن دلالت کو على انه لا يكفي في الايمان فعل اللسان چې کافی نه په ایمان کې صرف د جبه فعل وايضا دریم جواب الاجماع منعقد اجماع منعقد على ايمان من صدق بقلبه فايمان دا چا باندې چې کوم کس تصدیق په ځل باندې وقصد الاقرار باللسان او د اقرار باللسان قصد کړي ومنعه منه مانع او منع کړ د دین یو مانع من خرس لکه یا خو ګونګي دی ونهو یا نه دري مطلب دا دی لکه یو سړی دا باندې اقرار وکړل شو تصدیق قلبي شته او اگر چې اقرار باللسان نه بیا مؤمن دی فظاهر ظاهر شو ان ليست حقيقه الايمان چې سب حقیقت د ایمان نه مجرد کلمتي شهاده علامه زعامت الكراميه لکه څنګه چې کراميه دا ګمان کوي لکه پوه شو به معنی نو نن سبا کې موږ دویم مسلک وي چې ایمان صرف د تصدیق قلبي نوم دی او اقرار باللسان دا د دنیا کې د احکاماتو جاری کول لپاره شرط دی او دویم مذهب موږ نن وي چې اصل کې دریم دی نن په سبق کې دویم کراميه چې ایمان صرف د اقرار باللسان نوم دی نو بدی باندې اعتراضونه او جوابونه دا وشول لکه پوه شو به معنی زين